ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اوس دی آیات مقصد دا دی تیزی ورکې په جهاد باندې چو جنگي کا د کفار سره مقابله وکا ولی ته په جنت خوش پېښلو کې غواړي او جنت ته لل دا سورلی غواړي نو کم سے کم د سورلی د جنت باندې خسور شکنه. ام حسبتم ایتاز دا ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ نه لک صبر وکا چې کله روانيږي د مټ به راونی سي ورته نه صبر وکا تڅرن د جنت په پاکړ باندې تیریږي. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خامخا چې بلار باندې سي چوکۍ کې ودرېږي پولیس باندې ودرېږي نو هغه بچی کې ستاسو تلاشي وکړي دلته الله وي ودرېږي صبر وکړه ستاسو تلاشي کوم کنه چې کله تلاشي کوي صفاق کسب کې بیلي چې کم روغ دی نو هغه څه دی هغه خوشي کې زیویا او چې کله روغ نه کنه نو هغه بیا جیل ته ورته نو الله سوې نه استاد خیال چې ته جنت ته ځې نه ودرېګلا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. شیخ ابراهیم الله بویل استاد دا ګمان دی ان تدخل الجنه چې موږ به جنت ته داخل شو تو سورلی ملی نہیں اور جنت کو کیسا جانا پڑے گا تو ذرا رکو. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. صبر ہوگا کنا چې الله بتا دو کہ مجاهدین خر کی ويعلم الصابرين اور صبرنا کار کی او ستا ایمان کو مرته معلوم دی کنه ماضی دی معلومه ده چې کله کور کې ناسي او بڑستان په ځان باندې راکاږي نو بیا څومره غټي ډایلاګي ولې بیا څه وي الله کچیر ته شهادت وي نو تا بزما بهادری لیدلې وي الله وی ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. یقینا وی تاسو مخکې د جهاد نه تمنون الموت چې تاسو تمنا کوله د مرګ شهادت من قبل ان تلقوه مخکې د غین چې تاسو سره ملاو شوي دین مخکې خو تا تمنا د شهادت کوله فقد رأيتموه تاسو دې لرا چې کله په خپل سترګو باندې ولید او انتم تنظرون حال دا چې تاسو ورته قتل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سره به ما سبق سره معلوم کا مخکې مسله د جهاد روانه نو سوئی اسنا چرته په جهاد کې امیر شهید شي هغه د شهادت ملاوي شي نو ته بچ کې ستاکار بچي ته به تیخ اختیار کنا نو استاد طریقه خای چې کله کله امیر شهید کیږي نو د امیر د وجنا جهاد نه ختميږي چې ته جهاد نه کوي جهاد به جاری ساتي ذکر ورته وي وما محمد الا رسول او اصل کې کله چې دو خود په جنگ کې شیطان आवाज ول الا ان محمدن مقدمات دا आवाज په صحابه کرامو باندې ډېر زیات درون ولګید تر دومره پوری چې اول په کم دم باقی پاتې وغم بیا څه شو هغه بیا ختم شو او بالکل توري د لاسونو پرې وته
ویل الا ان محمدا قد قتل. اصحاب کرام کی بهمتی رااله ځکه هغوی په خپلو تکالیف باندې نو خو لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف هغه چیرته برداشت کولی شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوچت आवाज باندې دا الفاظ ویل من کان یعبد محمدا فانه قد مات ومن کان یعبد رب محمد فانه حي لا يموت. او څوک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بندگی کول او داغه عبادت کول فانه قد مات نو بس هغه فات شوی دی ځکه شیطان आवाज کړو ومن كان يعبد رب محمد فهو حي لا يموت. او څوک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب عبادت کوي نو هغه ژوند دی په باندې مرګ ناراضي. نو دی आवाज سره د صحابه کرامو په زړونو کې دوباره همت پیدا شي او دوباره د کفار سره مقابله ته ودرېدل. دې وجنا امام قرطبي رحمه الله دې کې وایي وفي هذا تنبيه على أن اعتمادكم واعتقادكم على الله لا على الأمير. په دې کې تنبیه ده په دې خبره باندې چې تاسو اعتماد او عقیده په الله باندې په امیر باندې بني. دا نه چې امیر تکلیف ورسېږي نو بیا څه کوي بیا تام زړه دی بایللې او داغه نمخ کې تی پتا باندې چل شوی نو ذکر ورته وما محمد الا رسول نه محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول د الله دی. دا شان ابن جوزی رحمه الله دا خبر ذکر کړي چې په خود کې شیطان आवाज کو دیول الا ان محمدن قد قتل. نو چې کله دا आवाज پورته شو نو صحابه کرامو چا ویل بعضی خلکو به کې دا ویل کچیر محمد صلی الله علیه وسلم رښتیا شهید شوی نو موږ به د کفارو ته په خپل لاسونو باندې ورشو ځکه چې دا خو زموږ ډله ده زموږ ورونه دي او که چېرته ژوندی وي نو لم نهزم موږ بیا چیرې هم شکست نه خورو. نو الله رب العالمین دا آیات نازل کړ او امام زحاق بل توجیه کوي وقال قوم من المنافقين قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فالحقوا بدينكم الاول اي خلقوا دا ولني دین سره پیوسته شي. نزل آیات الله راولي. امام قتاده وی چې باز خلک په کې داسې وو منافق مزاج وو چې کله شیطان د आवाज پورته کړي وی چې لو کان نبی ما قتل یار کدا پیغمبر دې خو بنو چې کېده. نو الله دا آیات راولي چې نه د باندې مرګ راځي.
نو ځکه دا آیات الله رب العالمین راولېږه. بل وما محمد الا رسول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر قرآن کې څلور کرات راغلی. او دلته ذکر د پاره د اثبات د عبدیت دی. او په سورې احزاب کې الته ذکر د پاره د نفي د ربوبیت ته چې هغه رب نه دی. او په سورې محمد کې د پاره د صداقت د قرآن دی. او په سورې فتح کې وي وما محمد الا رسول، الته صداقت د رسالت د پاره دی. نو لہذا چې څلور کرات رااله تر تکرار پکې نشي. امام قرطبی رحمه الله بیا وروسته یو بل جمله لیکي، والادیان لا تموت بموت الانبیاء، یا والادیان لا تموتون بموت الانبیاء. دینونه چې کوم دي ادیان دا په مرګ انبیاء چرېم نه ختميږي. اگر چې علماء بدی کې ډېر څه زوی خبرې هم کړې دي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه وایي چې تاسو کو معالم التنزيل ولوي دي آیات دلاندې چې دې آیات څه مقصد استاد په وخت کې چې الله داسې جمله راولېږله. نو ویل چې زمون دا یقین او چې نبی رسول الله په مرګ راځي، خو لیکن د صحابه کرامو د مرګ نه بعد نو ځکه وایي وما محمد الا رسول، او نو نبی صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم نه محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول د الله دی. قد خلت من قبل الرسل، یقینا تیر شوی دي مخکې د ډېر انبیا. افئن مات او قتل، کچېری دې وفات شو یا څه شو قدر کړی شو، کچېری وفات شو ای علی فراشه او قتل ایا دې شهید کړی شو لکه څنګه چې نور انبیا شهیدان شوی دي. ان قلبتم انا ان قلبتم آیت سبب ګرځي علی عقابکم بخل پوند باندې دیننا. ومن ينقلب على عقبيه، او هغه څوک چې وګرځي د دین نه په خپل خو باندې فلا يزور الله شيئا، چریم دې تکلیف نشه رسول د دین د الله تزربر. وسيجزي الله الشاکرین، او زر دې چې الله رب العالمین با بدلور کې شکر گزار ہوتا. الشاکرین معنی څه اے الثابتین علی دین الله، چې هغه د الله په دین باندې کلک ولاړ وي. او تفسیر حداد والا معنی کوي اے المجاهدین، مطلب زر دې چې بدل ورکړي الله رب العالمین هغه خلکو ته چې په دین د الله باندې ولاړ دي، چې هغه مجاهدین دي. ابو الله سمرقندی وی الموحدین، او امام قرطبی وی المجاهدین، و ابو بکر امین الشاکرین. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. اس دی کی ترغیب اور کئی جانتا کہ مطلب ہو جنگے گا اشارے گما. اور تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ دے بہترین جملہ لکھی، اور بالکل شیخ العالم صاحب رحمہ اللہ خبرام د سونی په قلم باندې لیکل غواړي. هغه وایي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. او نه دی نشتره اختیار د پاره دی او نفس چې مړ شي مگر په حکم د الله، ای بقضاء الله و قدرته کتابا مؤجلا، چې هغه نیټه دا مقرر کړی شوی. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، دې کې وایي امام ابن کثیر اے ومن كان عمله للدنيا فقد ناله فمنها ما قدره الله له
ولم يكن له في الآخرة من نصيب ومن قصد بعمله الدار الآخرة آتاه الله منها. ما سره اول جلد 419 صفحه تحت الآیه یو ګره. مقصد دا دی اے خلکو چې څوک عمل د دنیا د پاره کوي نو دنیا ورته ملاو شو، هغه ورته ملاو شي کوم چې د تقدیر کې لیکل ده، نو یا په یو ځل ملاو شو یا په مزه مزه زیاتی نه ملاويږي او نه د دې سینه هیڅ کمیدای شي. ولیکن ولم یکن له فی الاخرة من نصیب، اخرت کې ورله هیڅ برخه نه وي. ومن قصد بعمله الدار الاخره، او چا چې عمل کو په غي باندې کور د اخرت طلب ک او ته الله منها، الله به ورته خپل دنیا مور کې کوم چې د تقدیر کې لیکل و دغه نه څوک کمی نشي کولای. نو ولې سړی دومره پاگل جوړیږي؟ نو مطلب د آیات دا شي چې څوک د دین کار د دنیا د حصول لپاره کوي نو بدله ورته په دنیا کې ملاو شي، په آخرت کې هیڅ نشته. او کله دین کار د آخرت د حصول لپاره کوي نو ستا په دنیا کې کم تقدیر لیکره د هغې نه هیڅ څوک کمی نشي کولی. مثال په طور یو سړي له 20 منه غنم لیکلي دي چې دا به 20 منه غنم خوري، نو که ته ډېر هم زور ولګې په یو ځای حاصل کړي، په جګړو باندې حاصل کړي، په کنځلو پردو باندې حاصل کړي، که په حرامه طریقه باندې حاصل کړي او که په حلاله طریقه یې حاصل کړي او که نه د دین کار کې اړو حاصلې نه هم ته به دغه 20 منه غنم به تا ته ملوي، نه کمیږي او نه زیاتېږي. که ته هر څومره زور ولګې، خو دا ده چې لکه صرف دې ته زور ووایي دین در نه پاتې آخرت کې ځای نشته، او که دین ته کار ووایي او خپل د دین کار هم کې الله به درله په حلاله طریقه یې ګټي، همدغه 20 منه غنم دي دغه به وخوري، زیاتې کولی نه شي او نه در نه په هغې کې څه کمیږي، ستا حساب به وخوري، ستا برخه څوک هم نشي خوړی. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، هغه څوک چې غواړي بدله د دنیا نو الله وربکم هغه ته نه. ومن يريد هغه څوک چې غواړي بدله د آخرت نؤته منها وربکم هغه ته د هغې نه. وسنجزي الشاکرین، الله عزوجل چې بدله به ورکوم شکرګزارو ته. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصاب